बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم یو ملګری تاسو کړه دی چې آیا په موبایلو کې نن سبا د واتس اپ په گروپونو کې یا په پرسنل کې په واتس اپ کې اکثر ملګری داسې کوي چې ماشاءالله لیکلي یا نور کلمات وغیرہ لیکلي او کته سره په میسج کې دا لیکلي چې کو دا کلمه ده لاسو کسانو ته شیر نکړه یا شلو کسانو ته شیر نکړه نو پر روانه میاش کې پتا سبانه یو عذاب بخامخه راځي پتا سبانه به یو افت لازمی راځي او که چرته دا تا لاسو کسانو ته شیر کړه نو پر روانه میاش کې وتا ته لس انعامات میلاویږي چې هغه انعاماتو نه تل خبر نه تا تلانه دي میلاو شي نو آیا د دې څه حقیقت شته دی او کنه جواب دا سي د رورجانا چې سو کلمات یو بل تلېګل او داغه سره دا ویل لکه ماشاءالله یا نور داسې کلمات یو بل تلېګل او داغه سره دا خبره کول کو دا تعالی سو کسان ته شیر نه کوي ته ونه لګو نو ګناګاریږي په پتا سبانه به یو افت یو عذاب راځي یا چې دن تاسو ته پکې پر روانه میاش کې دومره کارونه میلاو شي تاسو ته ثوابونه میلاو شي یا تاسو ته پر روانه میاش کې د دې بالکل صح حقیقت نشته کدا سي کلمات یا وظایف وغیرہ سو کې د یو بل سره شیر کوي نو ثواب پکشته دی چې یو بل سره شیر کوي لیکن ماشاءالله لیکل یا نور کلمات لیکل یا نور وظایف لیکل او داغه سره دا لیکل ک چرته د شیر نه کو نو پتا باندې پر روانه میاش کې دومره عذابونه برازي دومره اپاتونه برازي د دې په شریعت کې هیڅ ثبوت او هیڅ حقیقت نشته دی والله اعلم بسم الله الرحمن الرحیم یو ملګری تاسو کړه دی چې آیا زمونږه نارینا زمونږه لکان نن سبا داسې کار کوي چې وادو کی او بیا تینا د خپل بیبینا لاړ شي مسافرایلا یعنی دا بیبي په کور کې پری دی او په خپل لاړ شي بار ملک ته مسافرایلا مزدورایلا لاړ شي نو آیا دا نارینا د خپل بیبینا جدا په مسافره کې څومره وخت تیرولې شي 3 میاشتې 4 میاشتې کال 2 وغیرہ څومره تیرولې شي نو جواب دا سي د رورجانا چې د دې لپاره شریعت هیڅ وخت چې نو هغه نه مقرر کړي هیڅ حد نه مقرر کړي یو خبره ده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ قول له عمر رضی الله تعالی عنہ په یو لار باندې تیریږي او په هغه یو کور د هغه په مخ باندې تیرېدو او یو زنانه د هغه شیرونه وي نو هغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه شیرونه ووریدل نو هغه مجاهدین لګلیو د جهاد لپاره نو چې واپس راغې د خپل لور نه تاسو کو حفصه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبی ده د هغه نه تاسو کو چې بچیا یو زنانه څومره وخت تیرولې شي د خاون نه بغیر یعنی چې خاوني په مسافره کې د خاوني بار د دینه لري ده نو آیا دا زنانه څومره وخت تیرولې شي نو د لوري وته چې زبا سوچ وکم د سوچ نه بعد بتارله جواب درکم داغه نه روسته وتا د لوري وته وی چې سلور میاشتې زنانه د خپل خاون نه جدا تیرولې شي لیکن د دینه اقوا چې دینه وخت نشي تیرولې نو سلور میاشتې دا بغیر د خزي د حکم نه کچرته د خزي نه اجازه وا نه غسترې شي نو دا خاوند د خزي نه لري تیرولې شي لیکن خبره دار چې دغه اجازه واخلي لیکن د سلور میاشتو نه چې سیوا کم وخت تیری نو پکار دادا چې خاوند د خپل خزینه اجازه واخلي چې زه دومره وخت تیروما زمونږ غریبی دا زمونږ چې دینو غریبی دا زمونږ کار خراب دی د مال د وجنه داغه د وجنه با زمو مسافری کوم او تاسو له پیسې را لګم نو داغه باندې خپل خرچه چلو داغه با د خزینه بیا اجازه اخلي دغه د لپاره بیا شریعت سو وخت نه مقرر کړی چې څومره وخت پتیری لیکن دا نارینه به خپل کور والا ته ګوري خپل زنانه ته به ګوري خپل بیبي ته به ګوري خپل کور چاپرچل ماحول ته به ګوري خپل محله او علاقې ته به ګوري کچرتا د علاقه خراب او چاپرچل خراب او ماحول خراب نو پکار د چې بیا ډیره مسافری تیر نه کی کچرتا چاپرچل برابر او د بیبي برابر او اجازه وتا چې او دومره وخت تیر کا زبا ستاپو امانت کی خیانت نه کوما زبر چا سره بدپیلی بدکاری د چا سره خبره تر نه ساتما نو بیا کدی کال تیری یا یونیم تیری یا دو تیری نو بالکل تیرولې شو د خزي په اجازه باندې کچرتا ماحول خراب او چاپرچل خراب یا په زنانه باندې د شکوک او شبهات راتلو بیا پکار د چې د سلور میاشتو نه اخوا مسافریونه کی یا کدی سلور میاشتو کم دی زنانه ته مسله جوړیدا چاپرچل خراب او یا چې نو سې اشکالات راتله مخه ته پکار د چې بیا سلور میاشتې مسافریونه کی د دینم کم مسافریو کی لیکن دو بیبینا د لری وخت رولو
اس وخت محدود چې دی نو هغه شریعت نه دی ښولی. صرف دغه یو قول د عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه وایي چې 4 میاشتې تېرولی شي، د هغې نه پاخوا باندې به چې دی خاوند د خپلې بیبي نه جدا وخت نه تېروي. والله اعلم.